موږ به د 50 روپو کره 1000 روپۍ څه وکړو. په دې وجه زموږ نه تعلیمونه پاتې شو. موږ په دې وجه زموږ نه تعلیم پاتې شو. د دې نه په ټرین کې پاتې شو. د دې ورور دی مشر د هغه په پنځن کې پاتې کېږي. خلک په اختر کې پیزارونه واغوندي، جامې واغوندي. موږ هېڅ نشته دی. موږ هسې جاړو په کورونو کې. خلکو د خلکو پلار خلکو ته غږ وکړي وایي پلار دې ته نارې ویو. زموږ داسې خلک داسې غږ وکړي زموږ خپل زړه کې حیران شو چې زموږ پلار ولې نشته دی. موږ د پلار څخه ولې دومره ظلم کوي. موږ دومره بېوسه شولو چې هغې ډېزې له راوستلمه زما پلار او تره دي یو ځل ورته ملاقات شوی دی او 3 کاله یې وشلو. نه هېڅ طرف یې نه لګېږي چې باجوړې جنسۍ په ښار سکاوټ کې دي خو نه په کنځي کې دي. یا کرنل جنرل یا کرنل جنرل یا باجوه یا باجوه یہ جو دہشت گردی ہے خلکو علمونه وکړل، چا د مدرسو سبقونه ویل، چا هایسکولي ویلو. موږ هېڅ ونه کړلو. یوه بل کال چې و په روژه کې موږ لاړو دغه ته کېناستلو سکاوټ ته. هلته یې راته وویل چې اختر په ورځ به راشي ټول مشران په سکاوټ په جیب کې وي. چې موږ د اختر راشو موږ هلته ژړلو او خلکو خلکو خپله خوشحالیانې کولې. هېڅ غرض یې راباندې نه لرو. موږ اوس دا غواړو، اول یې د الله نه غواړو، دویم یې د منظور پښتون نه غواړو. موږ اوس دا کار وکړو منظور پښتون ته. د الله نه دونه پورې امید شته دی چې ژوندي به یې الله به یې راولي، اخر به یې راولي. موږ دا غواړو چې راشي موږ خپل تعلیمونه بیا تجربه کړو، د دنیا هغه وکړو، د آخرت هغه وکړو. دواړه ځای رانه خراب شلو. پښتنو زما اخرنی دا اعلان واورئ. پښتنو زما یو اعلان دا واورئ چې تاسو ټول یو موټی شئ، یو لاس شئ. تاسو د پښتون اتفاق شئ.